چې زمونږ په نګرای کې اسپتال شته او د اسرائیل پلانټ پکې هم شته، اول ته الټراساوند سیسټم هم شته، هلته لیډي ډاکټر هم شته، خو لکه موجود په سټاف کې یو کس نشته. هلته 10-12 ډاکټران چې دی نو مطلب دا دی په اسپتال کې په ډیوټۍ باندې شته، خو ډیوټي یو نه کوي، یا یو ډاکټر چې دی نو مطلب دا دی د 1200 کسانو په ځای باندې ډیوټي کوي. نو موږ وایو چې دغه کم ډاکټران چې هلته چې دی نو مطلب دا دی چې په ډیوټۍ باندې دي، چې هغه باقاعده چې دی نو مطلب دا دی په خپل نمبر باندې 2 یا 3 یا 4 ډاکټران چې دی نو هلته کینی او هغه خپله د خلکو سره هغه مسلې د خلکو حل کوي. ځکه چې د ملکانه به یو سړی چې دی نو مطلب دا دی مړی راولي او هغه به ناوګۍ ته راوړي، یا به یې ډګر ته وړي، یا به یو مریض چې دی نو مطلب دا دی په تبر وولې شوي نو هغه به د هغه ځای نه رالي ناوګۍ ته یا ډګر ته. دا زموږ دپاره ډېر د ظلم خبره ده، د افسوس خبره ده. زما سره ناظم صاحب چې دی نو په مخامخ ناست دی، باچا صاحب هم ناست دی، موږ تلي وو د ډیچو صاحب سره موږ دا خبره کړې وه، ډیچو صاحب زموږ سره وعده کړې وه چې انشاءالله چې دا به زه په دې هفته کې د نګرۍ اسپتال ته دا سامان رسوم. داسې وه که نه ناظم صاحب؟ خو په هغې کې لا هېڅ عمل درآمد نه دی شوی. داسې که د ناوګۍ په اسپتال کې غم زمونږ چې دی نو مطلب دا دی چې د ټولو عوامو اسپتال دی، داسې کله چې روړی اسپتالي هر یو د ملکه اسپتالي زه د ټولو خبره کوم، خو خاص کر د نګرۍ په اسپتال کې دا شیزونه موجود دي، تنخواګانې پې خلک الي، ډاکټر موجود ده، خو ډیوټۍ له نه راځي. نو زما دا د ټولو ته دا درخواست دی چې دا چې دی نو مطلب دا دی باقاعده په قرارداد کې راولي او منظور شي او ټولو افسرانو ته دا خبره چې دی نو مطلب دا دی چې